او زما په خیال زما پارټي دې سره په ما سره اتفاق لري په دې کې ځکه چې تاسو وګورئ زما څومره د اکټیویټیز چې دي دا زما پارټي اون کوي او زما پارټي دا سپورټ کوي نو دا زما د پارټي پالیسی ده او دا زما د پارټي نریټیو ده چې دا په مخ کې باندې زه بوزم. سر یو اخیری عوامي سوال دی ستاسو په خیبر پښتونخوا کې ډیر زیات ریسپیکټ او د احترام په وړ درته ټول سیاسي ګوندونو سره د هغې چې کوم کارکنان دي هغوی ګوري خو زیاتره خلک دا وایي چې د دوی سیاست چې کوم دی دا خو د مزاحمت دی او د جماعت اسلامي سیاست چې کوم دی دا د مزاحمت نه دی. زیاتر خلک دا هم بیا چې د نو ګوتې اوچتوي چې سینیټر صاحب د صوبایي امارت چې کوم پرېښود هغه هم د دغې د وجې چې دوی مزاحمت کوي پارټي چې کوم دی هغه دې غاړه د بل سایډ باندې ځي. په دې خبرو باندې څه تاسو وایئ څومره حقیقت دی څومره دی کې چې د نو څه نظر پې تاسو لرئ؟ ګوره چې زما چې کوم فریم دی د سیاست هغه ډېر واضحه دی او هغه په پبلک کې په میډیا کې په پارلیمنٹ کې یو شان دی. هغه فریم کې د هغې کمپوننټ سری د هغې نمبر 1 کمپوننټ دی اسلام او عالم اسلام. نمبر 2 کمپوننټ د هغې دی پاکستان او د پاکستان عوام. نمبر 3 کمپوننټ د هغې دی ډیموکرسی. نمبر 4 پارلیمنٹ. نمبر 5 کانسٹیٹیوشنلزم. نمبر 6 سیویلین سپریمیسی. نمبر 7 صحت او ایجوکیشن او نمبر 8 انصاف فراہمی او بحیثیت مجموعی د قوم هم پهلو همگیر ترقی. دا زما فریم دی او په دې فریم کې ما تاسو وګورئ چې څومره زما د سینټ اکټیویټي ده هغه ټول به د دې عنواناتو نه چارچاپېره ګرځي. ځکه پبلک لازم ځکه سوات ته ځم ځکه باجوړ ته راځم دلته خبره کوم دا په دې سیویلین سپریمیسی فنډامنټل رایټ کانسټیټیوشنلزم ډیموکراسي ده. ځکه د علي وزیر دپاره په پبلک کې یا په پارلیمنٹ په فلور باندې اواز چوتم هم د دې دپاره. نو دا زما فریم دی او په دې فریم کې چې څوک هم فټ کېږي زه دې ته نه ګورم چې هغه ما سره سیاسي وابستګي لري او که نه زما سره سیاسي اختلاف لري خو دا هغه په ما باندې حق دی که هغه په دې فریم کې راځي چې زه د هغه دپاره اواز اوچت کړم. نو دا بنیادي څیز دی او زما په خیال زما پارټي دې سره په ما سره اتفاق لري په دې کې ځکه چې تاسو وګورئ زما څومره د اکټیویټیز چې دي دا زما پارټي اون کوي او زما پارټي دا سپورټ کوي نو دا زما د پارټي پالیسی ده او دا زما د پارټي نریټیو ده چې دا په مخ کې باندې زه بوزم. ګوره دوه درې څیزونه که هغې حوالې سره زمونږ اسټیبلیشمنټ او پولیټیکل سپیکټرم فیصلې ونه کړلې نو د حالات درستګۍ طرف ته نشي تللی. نمبر 1 اسټیبلیشمنټ په دا خبره انشور کوي په جبه باندې نه په خپل عمل باندې چې هغوی په پالیټکس کې حصه نه اخلي. خلک په حکومت په تخت باندې کینول او کوزول دا د هغوی کار نه دی. بیلټ پیپر او بیلټ باکس نتایج بدلول دا د هغوی کار نه دی. د هغوی کار دی بارډر. د هغوی کار دی پاکستان انټرنل ایکسټرنل تھریټس کاونټر کول اتوارټ کول او نه به هېڅ قسمه پولیټیکل مینجمنټ میډیا مینجمنټ جوډیشري مینجمنټ دا کار به نه کوي. نمبر 1 که فرض کا هغوی دا څیز نه پرېږدي د هغې په نتیجه کې به حالاتو کې تبدیل نه راځي. نو یو خبره خو ده. دویمه ده پولیټیکل سپیکټرم او پولیټیکل کلب به د دې خبرې نه صرف اعلان کوي او نه صرف اقرار به کوي بلکې دا به یقیني کوي چې هغوی به د یو بل خلاف اسټیبلیشمنټ ته نه ځي چې کله زه خو تاسو ته ګوره چې یو آیډیل سچویشن وایم چې د هغې په نتیجه کې موږ د دې کرایسیز نه راوتی شو موږ د دې مطلب دا بحران نه راوتی شو. نو که فرض که اسټیبلیشمنټ ته هر یو کس ځي د خپل مخالفینو خلاف نو د هغې په نتیجه کې به اسټیبلیشمنټ ته په خپله راښکې سیاست ته او د هغې په نتیجه کې به سیویلین سپریمیسی کانسټیټیوشنلزم د هغې په نتیجه کې به سیاست مضبوطي او ډیموکراسي مضبوطي او استحکام دا بیا نشي کېدی. نو دا څیزونه په کار دي. که فرض که دا نه کېږي نو د هغې په نتیجه کې ماته نه ښکاري چې پاکستان صورتحال به بدل شي. دا به د ګول دایرې چکري داسې لګېږي په دې 3 ورځو کې لږه خبره په ډاګه شوې هم ده چې ګنې دا ټوله لوبه دې دپاره جوړه ده چې آرمي چیف چې کوم دی هغه خان صاحب په مرضۍ یا د هغه سره په مشاورت باندې چې دن وشي. ستاسو خیال دی که د آرمي چیف ټاکنه کېږي نو لږ ډېر به حالات چې کوم پولیټیکل انسټیبلیټي ده دا به سټیبل شي؟ دا ډېر زیات د افسوس خبره ده چې 22 ګریډ یو افسر دا دې وخت کې د پاکستان د ټول سیاست مرکز و محور دی او دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده چې یو یعنی آرمی چیف اډیشنل سیکریټري دفاع چې هغه د هغه بوسي
او هغه مطلب دا په پروتوکول په لحاظ سره او هغه مطلب دی وخت کې زموږ سیاستدانانو بې ځایه هغه مطلب دا د ټول چې کوم بحران دی کرایسس دی د هغې یو مرکز او محور یې جوړ کړی دی زما په خیال باندې دا درسته نه ده چې آرمی چیف د دې تعیناتي ستا د خپل سیاست او د سیاسي تنازع مسله جوړه کړې ده او د دې مطلب دا چې ته خپل پاور ډرا کې د پبلک نه ډرا کې د ماسز نه ډرا کې دا ته د نان الیکټډ فورسز نه او د سرونټس نه چې کوم سټیټ سرونټس دي د هغې نه ډرا کې دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده قابل مذمت خبره ده د یو سیاستدان دپاره د یو سیاسي ورکر دپاره دا قابل شرم خبره ده زما په خیال دا درسته نه ده او بله خبره دا ده چې فرض که دا خبره خو عملا دا خبره ټیک ده مثلا ایشو چې کوم دی وخت کې کرایسس دی پاکستان کې پولیټیکل کرایسس دی دا د دو سیزون نه شروع شوی دی نمبر 1 اکتوبر 2021 کې یو تعیناتی او نومبر 2022 کې بل تعیناتی دا د دو تعیناتو مسله ده یو اکتوبر 2021 کې د ډي جی آی تعیناتی او بل نومبر 2022 کې د آرمی چیف تعیناتی نو دا ډېره د افسوس خبره او ځان ته ډیموکریټک وایي ځان ته سیویلین سپرمیسي علمبردار وایي ځان ته کانسټیټیوشنلیزم علمبردار وایي او صورتحال دا دی چې ټول سوچ او فکر یې د عوامو په ځای باندې د پارلیمنت په ځای باندې د جمهوریت په ځای باندې دغه په ډي جی آی او د آرمی چیف په تعیناتو کې لګېدلی دا ډېر زیات د افسوس خبره خو زه حکومت ته هم دا وایم چې حکومت ولې غیر معمولي تاخیر کوي د آرمی چیف په تعیناتو کې پکار ده چې آرمی چیف اعلان شي څنګه چې تاسو وویل څنګه چې دا یو حقیقت دی 50% پولرایزیشن به سره په خپله ختم شي نو حکومت له پکار دی چې میرټ باندې د آرمی چیف تعینات وکړي او میرټ دا دی چې څنګه د جوډیشري دپاره دا اصول طے شوي دي چې سینیر موسٹ جج به اټومیټیکلی هغه به چیف جسټس جوړېږي دقسې سینیر موسٹ لیفټننټ جنرال به اټومیټیکلی دا جوړېږي آرمی چیف چې دا پولیټیکل انوالومنټ نه ختم شي او دا چې کوم کینچتانی دا لیک پولینګ دی دا ختم شي او د بحران او د کرایسس دا کیفیت چې دا ختم شي